یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله قیامت کله دی؟ توجه شته؟ عجیبه جمله ده. د الله پیغمبره قیامت کله دی؟ تپوس یې وکړه. صحابو به ډېر عجیبه تپوسونه کول. وی نبی علیہ السلام مبارک ورته ما اعددته، څه تیارې دې شته؟ څه تیارې دې وله کړې دي؟ قیامت له یې تیارې کړې دي؟ قبر له وی د الله پیغمبره زما خو روجیم دومره ډېرې نه دي. توجه غواړم دې جملې ته. ما ووی چې څنګه روژه عبادت دی، زکات عبادت دی، حج عبادت دی، هلکه چې په دې باندې الله مغفرت کوي، نو ما ووی محبت د محمد رسول الله مع عبادت دی. دې جملې ته توجه شه. د الله رسوله زما عبادات دومره ډېر نه دي، زما منځونه دومره ډېر نه دي، ها فرض کوم نوافل به مې کوي، زما روجې دومره ډېرې نه، ها فرضي نسم نفلي به مې دومره نه، زما عمرې او حجونه دومره نه دي، زما زکاتونه او صدقات خیرات دومره نه دي. ها یو جمله شته، د الله د پیغمبر سره مې ډېره مینه ده. زما پیغمبر ورته جمله وفرمایله، ای المرء مع من احبه، وی عمده محبت په د جنت ته نږدې کوي. محترم نو ما وی چې حج عبادت دی، روجه عبادت دی، زکات عبادت دی، نو اے محبت د محمد رسول الله مع عبادت دی. ما وی زمون پیغمبر نباتات جمادات حیوانات ته پیغمبر راغلی. تمیم داری رضی الله تعالی عنہ فرمای یو پیر نبی علیہ السلام مبارک سره ولاړم چې مې وکتل یو اخرى منډه والے سره منډه والے. توجه شته؟ یو اخرى منډه والے راغی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا نبوت والا اوږه باندې سر کېښود او څه خړخړې کول. نو اوښ چې کوم اواز یې هغه ویل نو زما پیغمبر ورته جمله وفرمایله، وایي که ته رښتونې خو تا ته به انصاف میلاوي، او که دروغ دې ووي د دې دروغو سزا به میلاویږي. تمیم داري وی حیران شوم. ما وی چې پیغمبر اوښ ته لګیا دی څه وایي؟ هغه په ژبه باندې پوهېده، بلکې زه به ووایم دې اوښ نبي علیه السلام ته شکایت وکړ. دغه دی چې لسته کسان ناروان دي رامنډې وایي جي پړي ورسرې دي او چړې ورسرې دي، پړي ورسرې دي او چړې ورسرې دي. نبی علیه السلام ورته څه چل دی؟ د الله رسول دا اوښ را تښتېدلی دی، ذبحه کومې جي. نبی علیه السلام وایي دې اوښ تاسو ما ته شکایت وکړه چې دې مې ذبحه کوي، دا راته ووایه دې اوښ تاسو سره زندګي تېره کړې او د الله رسوله موږ واړه رالوی شو به دغه اوښه ده او دغه ده. ښه دې تاسو له کارونه د الله رسوله ډېر کارونه یې کړي دي، نو دې تاسو له نسل یې دله درکړی دی او د الله رسول دې نه موږ ډېر بچي اخیستي دي. نو زما پیغمبر جمله وفرمایله چې یو انسان تا له دومره خدمت وکړي، یو بنده او یو مخلوق تا له دومره خدمت وکړي، نو د هغې صله دا ورکړې قربان شم د محمد رسول الله نه چې په اوښانو او حیواناتو هم دومره شفقت و یو کس او یو بنده او یو مخلوق چې تا له دومره خدمت وکړي د هغې صله ته په چړې سره ورکړې ذبحه کې. د الله رسوله څه وکړو جي بس پرېږدو موږ ته حواله کړه. زما پیغمبر جمله وفرمایله د ادبار به در باندې نشته چې ته ذبح یې نه کوې، ادبار نشته به دا په ما راخرڅ کې. زما پیغمبر ول 100 دیناره یا 100 دراهم ورکړه، اوښ یې ترې واغسته. هغه اوښ چې پته ولګېده چې زما جانان زه واغستم، اول خو یې لغه ښکته کړی و، غړانګ یې ښکته کړی و، واپس یې د محمد رسول الله اوږو ته سر وخېجو. د الله رسول اوس ستا خادم یم. زما پیغمبر جمله وفرمایله نه ما د خپل خدمت دپاره نه اخیستې، زما د الله د رضا دپاره آزاده کړې. شوک سره لږ سبحان الله. اوس مخکې وپسې ځم وایي د اوښ سترګو نه اوښکې بهېدې او سی ویل زما پیغمبر پې 3 پیرې آمین ووی، 3 پیرې آمین ووی. نبی رسول الله مبارک نه صحابو تپوس وکړ. تمیم داري وایي ما ترې نه تپوس وکړه د الله رسول دا اوښ څه وایي چې ته پې آمین آمین وی. وایي د اوښ ما ته دعا وکړه، یو دعا یې دا وکړه، 2 دعاګانې وکړې او په 3م دعا آمین سره د ما پیغمبر په ژړا شو. صحابو ترې نه تپوس وکړه د الله رسول ولې ژاړې؟ وایي د اوښ دعا وکړه، یو عجیبه دعا یې وکړه. څنګه دعا یې وکړه؟ توجه غواړم. لومبې دا دعا وکړه د الله پیغمبره تا زما نه یره لرې کړه، الله دې د قیامت په سبا باندې ستا امت نه د ما د رب یره ختمه کړي. شوک سره آمین ووایه. الله دې یره ختمه کړي. دا دعا ووایي زما پیغمبر ما پې آمین ووایي. نمبر 2 یې دا ووایي چې د الله پیغمبره څنګه چې تا زما وینه محفوظ کړه د دې خلکو نه، الله دې ستا د امت وینه محفوظ کړي.
وی ما به آمین وویل. نمبر 3 د الله رسول الله د ستا د امت د قتال او جنگ جګړو نه وساتي. زما پیغمبر وی آمین مې پې ووی او مې جړل ځکه دا دعا ما هم رب نه کړې وه. په بهیږي به لیکن دې کې زما حکمت دی، دا دعا قبول نه شوه. په دې باندې زما پیغمبر ووی په دې مې وجړل. محترم ما وی زما پیغمبر دومره شفیق دی چې هغه په حیواناتو باندې حضرت شیما رضی الله تعالی عنها فرمای وی یو پیر راته مور وی حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې لوري دا چیلې نن ولې نه بار کې نا وخت لري چیلې ولې نه بار کې وی ما ورته چې مور بس نن نه بار کوم ستړی شوی ما زه یوازې مو بس ستړی کېږم د چیلو پسې ټول ورځ منډې وامه نو ستړی شم بیا مې خپې خوږېږي بیا مې دا شیما رضی الله تعالی عنها دا د نبی اسلام رضعی خور وخه سوا رضعی خور د نبی اسلام خپل خور نه و دی رضعی خور و ځکه نه نبی اسلام رورو نه خور و ځکه دغه یو پیدا شو هغه د مور ګېډې ته راغی نو عبدالله نو تاسو ته پته دا سیرت تاسو اورېدلې د علماونه چې کله نبی اسلام مبارک وجود اطهر د امینه ګېډې او بطن ته راغی نو عبدالله په دا سرزمین عرب باندې نو دنیا نه رحلت کړو او چې نبی اسلام مبارک دنیا ته تشریف اوري وکړه نو پلار نو ما او یتیم او زمار قرآن کې تذکره کړی ده الم یجدک یتیما فآوا محبوبه ما یتیم نه پیدا کړي فآوا چې ټکانه مې درکړه د خدیجه الکبرا په مال باندې اوږده خبره ده وای زه نشم کولی چې له ستړی کوي مې شیما وی چې ستړی کوي مې نو نبی صلوات و سلام مبارک وی د مور ورته چې بچیه دا چیلې ته نه بار کینو دا به د لوږې مړی شي وای ما ته وی چې بار کوم خو یو شرط دی پکې ما وی څه شرط دی وای که دا محمد راکې دی بدان سره ما سره غیږ کي اول د لوري چیلې نه بار کورې اوس په دام غیږ کې الې نه مورې ما په ده کې یو دوه درې کمالات لیدلي شوک سره لږ سبحان الله ووایه دا نبوت نه دی میلو ماشوم دی ما په ده کې دوه درې کمالات لیدلي دي مورې وې څه کمالات تیری دي وای دی چې کله یو پیره ما ځان سره بار کړو دا محمد ما ځان سره بار کړو غیږ کې مې نیولی نو یو خو پکې دا کمالو چې زه به کوم خواتلم د عربو د نور تاسو ته پته ده که څوک تلي دومره تیز نورو لیکن دا محمد چې ما سره غیږ کې وی په هغه رس په ما نور نه لګېده وریځ و شوک سره لږ سبحان الله وریځ وجي نمبر 2 وی یو راهب را سره میلو شو دا پیغمبر په تندي او په مخ باندې ښکل کو ما ته وی بچیا لوري د ستا دا رور چې دی الله به د دنه یو بهترین شخص جوړ کی هغه به د امت او د قوم د پاره یو هدایت یو را راهب دا خبره وکړه او نمبر 3 چې کله چیلې سروما وای ځا چیلې ډېر عجیبه دي نو وی اول یا راغونډیږي نه زو پسې منډې وا لیکن په کوم مرز باندې چې زما دارور محمد ما سره غیږ کېو چیلو زر ځان موړ ک راغله وی دا محمد ما سره غیږ کېو ما محمد ته کتل او د چیلو محمد ته کتل شوک سره سبحان الله ټولې په خپله را جمع شوې وې شخوندې و زما جانان ته م کتل محترم دی چیلو نو بس وی چې زه را روان شم او نبی علیه السلام را سره غیږ کې یا به ما چیلو پسې منډې والی یا چیلو ما پسې منډې والی شوک سره لږ سبحان الله یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات